السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمن مسلمانان رونو، الحمدللہ ثم الحمدللہ چې د رمضان میاش کې د فرض روزو نیو الله جل شانه موږ ته توفیق راکو او د رمضان میاش سره ته ورسېده. کله چې یو نعمت اختتام ته ورسېږي هغې د الله شکر ادا کول پکار دي. الحمدلله د الله شکر ادا کوئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دورونه هغې کې یو په جهاد کې شهید شو او هغه بل چې هغه ژوندی پاتې شو او څه موده پس بیا هغه په خپل عمر باندې وفات شو په کټ پوزي. صحابه ووی چې هغه بل ورور خوش قسمت او هغه شهید شو او دا بیچاره د شهادت د مرنا محروم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې موقع باندې صحابه کرام اشکالات لري کول او تسلی به ورکول. وی فرمایل چې تاسو خو د هغه کس شهادت ته ګورئ، لیکن دې ته نه ګورئ چې د څومره وخت د ژوندی و او بیا په هغې کې د مونځونه کړي دي، روژې نیولي دي، نور عبادات یې کړي دي. نو هغه دې عباداتو کې هغه رور په ده پسې کله رسېږي، یعنې ده ته الله جل شانه موقع ورکړه او هغه نه دا موقع فوت شوي ده، ټیک ده، هغه ته الله پاک مرګ د شهادت نصیب کو، لیکن ده ته الله جل شانه دومره موقع ورکړي چې ده پکې دا عبادات وکړي. په دې د الله جل شانه ډېر شکر ایستل پکار دی چې د رمضان د میاشتې روژې مسلمان ونیسي او په خیر او عافیت سره د میاشت تر سره ورسېږي. په دې ډېر شکر ادا کوئ، الحمدلله وایي. بعضې خلک خصوصا دیندارې نیکانې بوډۍ په کورونو کې چې د رمضان میاشت تېر شي نو د اختر په ورځ به ژاړي، ولې د روژې میاشت تېره شو، کاش چې یو څو ورځې نورې مونږ لیدلي دي، تاسو بیا لیدلي یا نه؟ دیندارو کورنیو کې دا شی وي. نو د هغې یو طرف ته خو د دین سره د الله د عبادت سره د روژې سره مینه ده او دا ډېر ښه صفت دی. د روژې سره، د مونځ سره، د قرآن کریم د تلاوت سره، د ذکر الله سره مینه پکار ده، ځکه چې د الله جل جلاله سره مینه نو دا د الله پاک احکام دي او د الله بندګي ده، د هغې سره د سړي مینه. نو د انسان چې کوم ایمانی فطرت جوړ شوی د هغې تقاضا دا ده چې د داسې نعمت په ختمېدو سره طبعي طور سره انسان بیا خپي، لیکن په دې لحاظ سره خوشحالي پکار ده چې الحمدلله چې ماته الله پاک د روژو نیو توفیق راکو. خپه به شیطان وي او خپه به هغه څوک وي چې چا باندې د رمضان میاشت تېره شوه او د روژې ونه نیولې، د ټوله میاشت په عبثو کې تېره کړه.
او خپه به هغه څوک وي چې د رمضان په مبارکه میاشت کې مسلمانانو ته ایذا ورکوله او د شکو کوله، د ډاکې کولې، د ظلمونو کول، د خلکو تعزیت او تکلیف رسول. نو په دې عظیم نعمت د الله جل جلاله شکر ادا کوئ. دې سره سره زما عزتمنو کله چې یو نیک عمل کوئ نو باغې خوشحالیږئ، په روڼ تندي سره یې کوئ، روڼ تندي سره موس چې کې نو په خوشحالۍ سره یې کو. دا نعمت په دنیا کې د مسلمان نه علاوه یو قوم ته نه دی حاصل. کافر، مشرکین، یهود، نصارا، دهریه، بت پرست، مجوس په دنیا کې ستاسو نه ډېر زیات دي د مسلمانانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اهل اسلام نسبت د اهل کفر په مقابله کې داسې دی لکه سپین غویی او داغه په سرمن باندې تور ټاکۍ وي، یا تور رنگ غویی ټول تور او داغه په بدن کې یو ځای کې سپینه ټاکۍ وي د ویښتو. نو دا سپینه ټاکۍ وړه غونې دا مسلمانان دي دنیا کې، او دا ټول تور ویښته دا کافر دي. تا ته الله جل شانه دا نعمت نصیب کړی دی، روژه، موز، رمضان، قرآن پاک، ذکر الله. دا یو قوم سره دا نعمت نشته. دا الله پاک شکر ادا کولو سره سره په دې باندې خوشحالیږه، او چې کله ته په دې خوشحالیږې نو د شیطان ملا ماتیږي، شیطان به خفه کیږي. نو په روڼ تندي سره مسکو، په خوشحاله زړه سره روژه نیسه، په روڼ تندي سره زکات ورکو، صدقه ورکو. زړه کې کله هم تیاره مه راوله چې دا خو زما په مال کې 1,00,000 روپۍ کې 2,500 روپۍ مانه لاړې، دا څه وشو؟ نه، وای الحمدلله یا الله دا پیسې تا را کړې وې او ستا په نوم باندې ما تا فقیر ته د ورکولو توفیق راکو. دا ستا شکر دی، خوشحالیږه په باندې. او چې کله د مال نه زکات وځي هغې سره مال پاک شي، صدقت یوزي هغې نه پاک شي. نو چې کله یو نیک کار کوئ کله هم په ګرونجي تندي سره، په تیاره زړه سره مه کوئ، بلکې په خوشحاله زړه سره، په روڼ تندي سره نیک عمل کوئ. کوم یو عمل چې کوئ په هغې ته خوشحالئ. دریم، دغه ورځ د اختر د ټولو مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده. په دغه ورځ باندې خفګان مناسب نه دی. خفګان په مختلفو قسمونو سره. یو سړی اسې مرور شي په کور کې، بیا ټوله ورځ په خفګان سره په ښځم تیره کړي، په بچوم تیره کړي، په ماشومانم تیره کړي، ټولو باندې خوشحالي ګنډیر شي. داسې مه کوئ، دا شیطان وایي. دویم، خوشحالي د خپل خپلوانو سره چې څوک د نه خفه دي نو هغوی خوشحال کوي، هغوی راضي کوي. دریم، که چرته د چا په کور کې مړی شوی میاشت مخکې، 10 ورځې مخکې، 2 میاشتې مخکې، 5 میاشتې مخکې، هغه غم په دغه ورځ باندې مه تازه کوئ. عموما چې د چا څوک تلی نو بیا په دغه اختر په ورځ باندې لاړ شي چې راځئ چې هغه ته دعا ته لاړ شو. نو زنانه چې وي مثلا د یوې مور بچی مړ دی، هغه په دغه ورځ باندې صفا کپړې نه اچوي، خفه ناست دی. ولې؟ د اختر خوشحالي په ما څه ولګي، ځکه زما خو بچی مړ شوی دی، اگر که میاشت مخکې تللی دی. دا ټول رسم دا د کافرو دی، د هندوانو دی. دا نن سبا په چترال کې قلاش قوم پاتې کېږي، 1 کال ثابت په غم کې ناست وي، کافر دی هغوی، کافر، او په هغه ګن کې مبتلا وي. دا د هغه خلکو رسم رواج. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زنانا نه علاوه د سړي ښځه چې خاوند دې مړ شو، هغه به 4 میاشتې 10 ورځې د هغه په سوک کې او په غم کې تېروي. د هغې نه علاوه هیڅ یو کس ته دا نه دی جایز چې د 3 ورځو نه زیات په چا باندې غم وکړي. مثلا زوی لور ته دا نه دی جایز چې په مور او پلار باندې غم وکړي، پلار مور ته دا نه دی جایز چې په اولاد باندې د 3 ورځو نه سوا غم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابیات زنانا د هغوی ورور شهید شو، وفات بشو،
3 ورځې پس به بیا هغه زمانه کې چې به زنانو کوم څیزونه په مخ باندې استعمالول نو هغه به ولګول د کریمو په شکل کې بوټي او بیا به دا فرمایل چې ما ته د دې څه ضرورت نشته، لیکن ما دا ځکه استعمال کړ چې خلک وایي چې د خاوند نه زیات په چا باندې د دومره غم کولو سوک کولو د دې دغه نشته، اجازت نشته. بهرحال هغه دفن شوي مړي بیا مس پړئ، هغه غمونه بیا مه تازه کوئ او د الله جل جلاله عبادت ته، دغه بندګۍ ته، دغه دین ته اوږه ورکوئ، په هغې باندې عمل کوئ، ښه په خوشحال روڼ تندي باندې. دا مرګ خوش ته دا دنیا کې که چېرې هغه مشران چې کوم ابتدا دنیا د هغې نه آباده شي هغه تر اوسه پورې وی نو د دنیا کې به د قدم کې خوځی نو دا نور کشران چې به راتلل دی به کوم ځای پاتې کېده؟ مشران لاړ شي د هغې په ځایونو کې، د هغې په کورونو کې، د هغې په کلو علاقو کې، بیا دغه کشرانو ته الله جل شانو ځای ورکړي، بیا دی لویږي، بیا چې کله دی زاړه شي بیا دی لاړ شي، د دی نوی نسل راشي. څلورم خبره مې دا کوله چې مسلمانانو په خپله کې اتحاد او اتفاق دا الله جل جلاله خوښوي. دا ډېر عظیم شی دی چې نن سبا د دې ډېر سخت ضرورت دی د مسلمان په اتحاد سره. دا تاسو چې یو جماعت ته راځئ مونځ ته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ټولې مدینې منورې د مسلمانانو سره په ایړه ووتو د آبادۍ نه بهر، او بیا به د اختر مونځ کولو، یو مونځ به کېدو، ټول به پکې جمع. کان یخرج الجبانه، ځنګل ته به ووتو، ځنګل نه مراد د آبادۍ نه بهر دشته، او بیا مبارک صحابه کرام ټول جمع، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته د اختر مونځ ورکولو. دغه ترتیب د صحابه کرامو په زمانه کې هم و، د دې لپاره چې د ټول مسلمانان په خپله کې یو رونه دي، انما المؤمنون اخوه، او د دوی په اتحاد او اتفاق او یووالي باندې شیطان خفه کېږي، کافر خفه کېږي، یهودو ته په تکلیف او زور رسی، نصاراو ته په رسی، مشرکین او دهریه هغې ته په تکلیف رسی، نو هغه دشمنان دي زموږ، هغې ته په تکلیف ورسو. د مسلمانانو دا اجتماعیت دا یو یهودی او پیرنګی دا نه برداشت کوي په دنیا کې، او نن سبا دا هغه ټول زور په دې دی چې مسلمان ته دا ووایي چې اسلام پرېږده نو دی نه پرېږدي. خو دغه مسلمان باندې که زور واچي چې د امي سړي د ملا سره تعلق نی، اولاد د مور او پلار تپوس نه کوي، د ښځې د خاوند په منځ کې ناچاقي راشي، او دې ته ډېر زیات خوشحالېږي چې کله دا شی راغلو بس دی به بیل بیل شي، د دی وهل هم آسان. یو روایت کې راځي چې د شیطانانو مشر شیطان ابلیس په سمندر د پاسه تخت دی، په هغې باندې دی ناست دی، او دا ټول شاګردان شیطانان چې د هغه دي دنیا کې خواره کړي، دې ته وایي چې شابه مسلمانان په ګناه کې مبتلا کوي یا یې نیکۍ ته مه پرېږدئ. دا چې څومره وسوسې اندېښنې مسلمان ته په زړه کې راځي یا دی په ګناه کې مبتلا شي، نو دا هغه شیطانان خواره شوي هغې دغه کار ته نه پرېږدي، نیکۍ ته او ګناه ته یې اماده کوي چې دا وکړي. بیا یوم راځي ورته وایي چې صاحب ما دا کار وکړو چې زما نمبر یې جوړ شي، او ما ته شا وټپئ غټ شیطان، او چې ما ته داد راکړي او انعام راته راکړي، نو ورته وایي چې ټیک ته ښه دي کړي دي، خو ډېره غټه توره دې نه ده کړې. بیا بل راشي ما دا کار وکړو، مونځ نه مې پاتې کو، دې نه مې پاتې کو، دې نه مې پاتې کو، نظر غلط استعمال کو، غیبت کې لګیا شو، چغلي یې وخوړه، حرام یې واغشتل، دا کار یې وکړو، دا کار یې وکړو، نو دې ټولو ته وایي چې ښه مه کړي دي، خو څه ډېره لویه توره مه نه ده کړې. بیا یو شیطان راشي هغه وایي ما د ښځې په منځ او د ښځې د خاوند په منځ کې ناچاقي راوسته، ما د 2 کسانو په منځ کې معامله راغلی وه، په هغې کې مې جګړه راوسته. هغې بیا دې حد ته خبره لاړه چې یو بل پسې وسله راواغشته، نو هغه شیطان لرې ولاړي، نو هغه غټ شیطان ورته وایي چې دلته راشه، نو ځان سره په تخت کښېنئ او شا ورته وټپئ چې توره تا کړې. دې نه معلومیږي چې د مسلمانانو په منځ کې بغض، عداوت، دشمنی، بدی، تربګنی دا دومره خطرناک شی دی چې دا د ټولو ګناهونو جړله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي ایاکم والحسد والبغضاء فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين
تاسو د حسد نه، د بغض نه، د دشمنۍ نه ځان ساتئ. ځکه چې دا پاکی د پاکی، مونږ ورته پاکی وایو. نایي سره پخوا یوه چاړه پرته وه، نن سبا پکې پتری واچوي، بلیډ نوې نوې. هغه به یوه وه، په برجو باندې به یې داسې وواله، تیره به یې که یو سره به یې کل کو، بیا به یې د بل کلولو، بیا به یې د بل کلولو. نو هغې ته حالقه وایي، پاکی چاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حسد او بغض د مسلمانانو په خپله سره کې دشمني، دا پاکی ده، صفائی کوي. لا اقول تحلق الشعر، لیکن دا هغه پاکی نه ده چې کوم ویښته کلی، ولکن تحلق الدین، لیکن دا د دین صفایه کوي، د دین صفایه. چې څنګه هغه پاکی ویښته راغورځوي، دغسې چې کله د مسلمان د بل مسلمان سره دشمني جوړه شوه، مز صفا شي، روجې هغه صفا شي. یعنی لیکلی شوی عمل، درست عبادات، هغه به په داو لګي، هغه به ختم شي. څنګه ختمیږي د هغې تفصیل هم شته دی، لیکن د الله رسول ته یې پوره تفصیل معلوم. سړی نه مونځ ته جوړ شي، نه روژې ته جوړ شي، نه نیک عمل ته جوړ شي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. او اتحاد او اتفاق مطلب دا دی، دا نه دی چې په ژبه باندې، په عهده باندې، په منصب باندې یو بل سره یووالی کو. نه، صرف او صرف د ایمان او د اسلام په بنیاد باندې یووالی. تاسو به خیال کړئ دا ډریوران چې په دې لویو سړکونو باندې د دې ځای نه لاهور او کراچۍ ته سفر کوي، ټرک ډریور، نو د ټرکونو والا ډریورانو ته سلام کوي، موټر والا ته سلام نه کوي، لاس اوچتوي. بسونو والا ته سلام کوي. دا هم د غرض او د مفاداتو سلام دی. ولې؟ که چېرته زما گاډی خراب شي، نو دا سړی بیا زما سره گاډی به ودرئ. هلکه پانه دی پکار ده، څه شی دی پکار دی، چټک دی پکار دی، بیا به گاډی ودرئ چې د ضرورت پوره شي، بیا به روان شي. بس والا ورته نه ودرئ، ټرک والا ته، او موټر والا د ټرک والا نه ودرېږي. دا د غرض سلام دی نه، بلکې د مسلمان سره دوستی او تعلق او اتحاد او اتفاق، هغه د ایمان او د مذهب د اسلام د الله جل جلاله په وجه. په دې باندې حدیث مبارک کې راځي چې یو مسلمان روان شو بل کلی ته، هلته کې بل مسلمان مسلمان نه مراد دا نه دی چې د مور زوی و، بلکې نه، دیم مسلمان و هغه مسلمان و، اگر که پردی و اجنبی و، دکم ایمان دی په هغه کې ایمان دی، دیم تقوادار دی هغه تقوادار دی، دیم د حرامو نه ځان بچ کوي هغه د حرامو نه ځان بچ کوي، دیم الله جل جلاله د الله رسول راضي کول غواړي، خوشحالول غواړي، هغه په دې بنیاد صرف او صرف دغه زیارت ته، دغه ملاقات ته روان شو. هغه کلی ته چې کله نږدې شو، نو د هغه کلي په کوڅه باندې، په لار باندې چې کوم کلي ته دننه کېږي، په هغې باندې یو سړی ولاړ. هغه مخې ته راغلو، د ده مخې ته ودرېدو، د سره یې روغ جوړ وکړل. ورته وایي چېرته دی؟ وی د ورور سره ملاقات کوم. وی هغه ستا سکر ور دی، رشته دی د ورسره؟ وی چې نه. بیا بل رشته دار دی؟ وی چې نه. بیا ستا په هغه پورې قرض دی یا د هغه په تا پورې قرض دی، څه حقوق مدي، معاملات مدي خپله کې؟ وی چې نه. وی بیا په کوم بنیاد ته هغه سره ځې او هغه سره ملاقات کې او د هغه لیدل او زیارت کې؟ هغه کس ورته وایي چې صرف او صرف د الله لپاره، چې زما مسلمان رور دی، د دې وجه نه زه هغه سره ملاقات کوم. نو هغه کس ورته وایي چې زه فرښته یم، انساني صورت کې راغلی یم، او ما ته الله پاک وایي چې ده ته ووایه چې الله جل شانه تا سره محبت کوي لکه څنګه چې ته د هغې رور سره محبت کوي. او چې کله الله جل جلاله د مسلمان سره محبت کوي، بیا دیم داسي، بیا بلم داسي، بیا بلم داسي، نو په دې معاشره کې به بیا برکات وي، خفګان به په نوم ني، خوشحالي او خوشحالي وي. لیکن مونږ دغه شی پرېښی دی. بهر حال د مسلمانانو په خپله کې اتحاد او اتفاق، رشتہ دار سره رشته وپاله، او د بل مسلمان گاونډي د هغه حقوق خیال وساته. لرې یو مسلمان دی، د هغه سره چې کوم تعاون او مدد کولی شي، د الله رسول فرمایي المؤمنون کالجسد الواحد اذا اشتکى عینه اشتکى کله، او کما قال علیه الصلاة والسلام، ټول مؤمنان په منزله د جسد واحد دي. جسد واحد یعنی یو بدن، اذا اشتکى عینه اشتکى کله، چې کله په سترګه تکلیف وي نو ټول بدن په تکلیف کېږي،
چې سترګې باندې تکلیف ټول بدن په تکلیف. زما د لاس خوږیږي تقریبا 9 میاشتې وشو، اوس الحمدلله درد لږ کم کړی دی. نو دا لاس مټې خوږیږي، نور بدن ټیک، لیکن د هغې په وجه د شپې یو اړخ ته سمله خوب نه راځي، بل اړخ ته سمله خوب، سترګې نه پټېږي او غوږونه آرام نه کوي. چې سړی ویده شي نو غوږونه هم آرام کوي، سترګې هم آرام کوي، ټول بدن آرام کوي، زړه بیداري. لیکن دغه وخت کې نه سترګې آرام کوي، نه غوږونه آرام کوي، نه لاس آرام کوي، نه خپې آرام کوي، نه د بدن بل یو اندام. حالانکه تکلیف صرف او صرف په یو اندام دی او پریشانه وته ټول. که د چا د خپې نوک خوږیږي، نوک هغې نوک ګزک کړی، هغې د لاندې اوبه تېلي غوښه کې، نو د دې ګوتې د یوې نوک د وجې نه، د یوې ګوتې د وجې نه ټول بدن په لړزاني. تاسو به خیال کړئ ټوله شپه سړي ته آرام نه ورځي. دغسې مثال د مسلمانانو د معاشرې دی چې په هغې کې په یو کس پریشانی راغلي، که هغه ستا رشته دار دی او که پردی دی، که هغه ستا ګاونډي دی او که ګاونډي نه دی، که هغه ستا د کلي دی او که د بل کلي دی، که هغه د پاکستان دی او که هغه د فلسطین دی او که د افغانستان دی او که د یو ځای دی که د بل ځای دی، چې په هغه باندې تکلیف ته وورې نو ته داسې په لړزان شي لکه څنګه چې هغه تکلیف په تا راغلی. انما المؤمنون اخوه، ځکه چې دا ټول رونه او په منزله د بدن واحد دی. که چېرې سترګه دا وایي چې دا تکلیف په لاس راغلی دی، لاس به خپل کار کوي، زه به خپل کار کوم، داسې نه ده، پریشان ټول بدن. ځکه چې دا یو بل سره تړلی دي. دا سترګه مزې او خوندونه او کار په دنیا کې ال کولی شي چې دا په سر کې لګېدلی وي، او سر د دنیا نه خوندونه او مزې ال اغشتی شي او کار ال کولی شي چې دا سر په تنه لګېدلی، او دا تنه د دنیا نه خوند او مزې ال اغشتی شي چې دا په خپو د پاسه دا تنه ولاړی. دا ټول بدن چې یو بل سره لګېدلی، نو هله د هر یو اندام خوندم وي، د هغې حسن هم وي، د هغې جمال هم وي، د هغې فایده هم وي. که دغه سترګې د چا د سر نه راوباسي او بیا یې چې کوم دی نو په دې تلي کې کېدی، یو سړی وي په چا باندې مین وي او په هغه سترګو باندې مین دی او هغه ته د هغې که سترګې چې کوم دی نو هغه مړ شي، هغه راوویستی شي په دې تلي کې ورته وړاندې کړي چې دا د هغه سترګې دي، هغه ته به هغه ساعت الټی ورځي وي چې لري د دې خوند خو اله و چې کله دا په بدن کې لګېدلی وي. د یو مسلمان په اسلامي معاشره کې د هغه خوند، د هغه د ایمان برکات هغه په خپله هغه وخت حاصلولی شي چې هغه د نورو مسلمانانو سره ګنډلی ژوند تېروي او د نورو مسلمانانو په خوشحالۍ باندې خوشحالیږي او د هغوی په خفګان باندې خفه کېږي. دغه وخت کې زما عزتمند اوس د فلسطین په مسلمانانو باندې سخت، په شام کې مسلمانانو باندې سخت ده، د هغوی په شان نه ده لیکن ډېره ده. د هغه حکومت د شام هغه د مسلمانانو مخالف. په ایران کې مسلمانانو ته مختلفو طریقو سره تکلیف رسولی کېږي. د چین مسلمانان چې کوم پاکستان سره لګېدلی دی، هغه مسلمانان چې هغه د زړې زمانې مسلمانان دي، کاشغر، هغه مسلمانانو باندې تکلیف دی. د هغوی په کورونو کې چې چېرته فریم لګېدلی، په هغې لا اله الا الله محمد رسول الله لګېدلی، نو هغه سړی جیل ته کي. قرآن پاک چې د هغوی په کور کې د چا په کور کې راووتو، په هغوی باندې تکلیف دی. ته څومره آزاد ژوند تېرې. هغوی دې ته ترس کېږي چې ما د قرآن پاک تلاوت وکړې، ما په آزاد بټ باندې خدای یاد کې، ما مزو کې، لیکن دا موقع هغه حکومتونه نه ورکوي او تا ته الله جل شأنه دا موقع آزاد درکړي دي چې کوم ځای ځې هلته مس کولی شي، تلاوت کولی شي، لیکن ته د دې موقع نه فایده نه اخلي. نو بهرحال هغه مسلمانانو باندې تکلیف دی. په هندوستان کې، انډیا کې د هندو د طرف نه په مسلمانانو باندې تکلیف دی. کوم ځای کې چې د مسلمانانو شمیر او تعداد کم دی، هندوان زیات دي، هلته مسلمانانو ته په پوزه کې پیزوان اچولی دی او بالکل آرام ته نه پرېږدي. په کشمیر کې، مقبوضه کشمیر کې په مسلمانانو باندې تکلیف دی. د دنیا په مختلفو ملکونو کې، د توریانو په ملک، په افریقا کې، بعضی ملکونو کې، افریقا خو لوی بر اعظم دی، بعضی ملکونو کې مسلمانان په تکلیف کې. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو پکار دا چې د پاکستان مسلمان او د دنیا په بل ملک یو پاتې کېدونکی مسلمان چې هغه ډېر په راحت سره، په آسانه سره ژوند تېروي، هغه د هغه مسلمانانو په دک کې، د هغوی په غم کې، د هغوی په درد کې، د هغوی په تکلیف کې برابر شریک وي. او چې د ده نه کېږي
نو دې کوشش کوي چې هغه نه مې دا تکلیف لرې کړي، د هغه سره مې مدد وکړي. په یو کور کې مور پلار پاتې کېږي، لونه زامن پاتې کېږي، په پلار باندې تکلیف رالو او زامن په خپلو کوټو کې مزې کوي او دا پلار یې د ځنکدن په حالت کې دی، نو دا به انسان د ده نه خو به حیوان هم ښي. ځکه چې حیواناتو کې هم دغه وخت کې چې کوم دی نو مینه او محبت وي، هغه ټول کور د هغه په وجه باندې پریشان یې، هغه د نه ګیر چاپېر ناست دي، په بل چا باندې تکلیف رالو، څوک ډاکټر ته ځغلوه، څوک څه کوه، څوک څه کوه، ځکه چې دا کور ټول یو دی او په دې کې دی د یو بل حقوق په یو بل باندې مني. دغسې دا دنیا یو کور دی او دا الله جل شانه د مسلمان دپاره پیدا کړی. البته کافر هم په دې دنیا کې وخت تیری. دا دنیا دا رنگ زیب و زینت خایست، دا باغ و بهار، دا میوه دانه، دا غله، دا مختلف قسم پوشاک، دا الله جل شانه دی مسلمانانو دپاره پیدا کړی دی او د دې د برکت کافر مخوري. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. آپ کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ جل شانہ کی زینت کو حرام کیا ہے. اللہ نے لباس کو تمہارے لیے زینت بنایا، پھر کون ہے جس نے اس لباس کو حرام کیا ہے، جس نے کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا ہے. د مکی مشرکین قریش هغه سره خانه کعبه وا په خوا کې او خانه کعبه دا غي طواف به کافر او بربند کولو، د بهر نه چې براله لغی بټولو بربند کولو سوا د حمص نه. او حمص چې کوم ده نو هغه به هغه کافر ته وی چې څوک به قریش او د پیغمبر علی السلام د قبیله خلق یا دا غي سره نور چې کوم کسان غیزان سره یو ځای کړیو هغه به په کپړو کې طواف کولو او د نور بربند کولو. چا به تاسو کو دا ویلې په دې کپړو کې مونږ ګناهونه کوو نو ځکه هغه سره زمونږ طواف نه کیږي. هغه خدای منلو ښه د مکې مشرکین خدای منلو، لیکن د خدای سره نور بوتان هم شریک ګرځول او هغه لوی خدای دی چې اسمان او ځمکه پیدا کړ دی. قرآن پاک کې ځای په ځای الله پاک فرمایي چې ته دینه تاسو کې چې د اسمانونو چا پیدا کړی دی وای الله، ځمکه چا پیدا کړی دی الله، سمندرونه چا پیدا کړی دی الله. نو بیا چې دا تاسو قائل یې چې الله پیدا کړی دی نو بیا د الله عبادت ولې یوازې نه کوي، دا سره شریک ګرځوي. وی چې دای مونږ خدای ته نږدې کوي دا واړه بوتان. نن سبا خو اکثر قومونه داسې دي چې هغوی د سره خدای مني نه، او د مکې مشرکینو چې قرآن کریم کې ځای په ځای په هغوی باندې خدای رد کړی دی، سخت الفاظ راغلي دي، هغوی خدای منلو لیکن د خدای سره شرکا ګرځول. بهرحال عرض مې دا کولو چې هغوی به بربند طواف کول، بربند لغړ دغسې به ګرځېد او هغوی ته څه عیب نه ښکارېده. نو عرض میں دا کولو چې الله جل شانه د انسان د پاره دا کپڑے، دا خوراک، دا رزق راستولې دی او د حقیقت کې مؤمن د پاره راستولې او د مؤمن د وجه نه بیا کافر مخوري. او دا غي دلیل دا دی کچره مؤمن په دنیا کې الله جل شانه دی هغه ورځ مونږ ته نه خي، خدای مې دی هغه ورځ ته نه بریدي، داسې ورځ به راځي چې په دې ځمکه باندې بسره کافر وي مسلمان بني. یو هوا به وچلیږي، هغه هوا سره مسلمانان ټول مړ شي، بس هغې نه پس بیا سره کافر پاتې شي. دا خدای پاک بندگی به څوک نه کوي، دغه وخت کې به قیامت به په هغې راځي. بیا به الله جل شانه دا دنیا دا پریدیم نه بلکې دا به ورانه کړي، د دې نعمتونه به ټول ختم شي، باغونه میوې به ختم شي، لباس او پوشاک او کورونه هر څه به ختم شي. ولې دا د مسلمان لپاره پیدا کړي، مسلمان نشته. دا بله خبره ده چې دلته چاته د مال د دولت د ورکولو معیار د انسان نیکی او بدی نه ده. چې یو سړی نیک وي نو هغه ته به خدای مال ورکوي، نو هغه نیک دی، دا نښه ده چې دا د خدای نږدې دی. او چې چاته نه دی ورکړی دا د خدای نه لرې دی او خدای پاک دا سړی نه دی خوښ. په مکه مکرمه کې ابتدا کې چې کله د الله رسول ته پیغمبري ملو شوه نو صحابه کرام ابتدا کې چې چا په ایمان راوړی و په هغې کې خباب ابن ارت رضی الله عنه یو صحابي دی، د هغه کسب د لوارۍ و، د ابتدا کې ایمان راوړی دی. ابتدا کې یو څو کسان، خباب ابن ارت رضی الله، د مکې یو غټ سردار عاص ابن وائل، هغه په دې باندې کار کړی. هغه زمانه کې چې به خلکو تورې جوړولې نو دوی لوارانو به ورته جوړولې، نیزې به یې جوړولې نو دوی لوارانو به جوړولې، چړې او برچې به یې جوړولې نو دوی به جوړولې، یا به نور کارونه هغه به هم دوی کولو.
نو دی وایي چې ما ورته کار کړی زما ورپورې پیسې وې، هغه مزدوري ده نه راکوله، ښه مالدار او ښه سرمایه‌دار او غټ سردار و د مکې کافر او مشرک و عاص ابن وائل، لیکن پیسې نه راکولې. ما به ورته وایي د پیسو نو بیا به واري ټالې وې کوله چې در بک. یو ځل وې زه غوسه شوم، نو ما درته ووایي چې ښه ته خو نه راکې، خو چې ته په ورځ د قیامت به درنه دا پیسې اخلم، زه به الله جل شانه ته ستا شکایت کوم او هلته به درنه وصولم. هلته به بیا په ورځ د قیامت به. نو دی ورته وایي د عاص ابن وائل ویې خاندل، له خندا نه په شا لاړو، وی ښه قیامت به راځي، وی چې وی نو هلته به ما ته خدای زامن هم راکړي او مال به راته راکړي، نو هلته به ته درکړم. نو د هغه دا خیال و چې ما ته زامن دلته راکړي نو هلته هم راکړي، مال یې دلته راکړی نو هلته. حالانکه د دنیا کیسه بدله ده، د آخرت بدله ده. په دنیا کې خدای پاک مال او دولت کافر ته ورکوي، او کله کافر ته ورکوي او مسلمان غریب او فقیر مسکین هغه ته ایمان ورکړي. ادارت یو خبره وکم د تسلی، کلم خپه نشئ چې فقیر یې مال د سره نشته دی، نو دا مو آیا چې خدای پاک فلانکی ته ورکړی دی ما ته نه راکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دو. حضرت سعد رضی الله عنه فرمای چې پیغمبر علیه السلام سره یو ځل مال رالو، نو هغه مال تقسیمولو، نو دته هم ورکو دته هم ورکو دته هم ورکو دته هم ورکو، یو پرېخ. جوعیل رضی الله عنه دا غنوم دی. حضرت سعد وای چې زه دې زړه کې مې دا جذبات را پورته کېدل او خټ کېدو چې د الله رسول دې نیک سړی ته ورنکو، دا خو دا غنه لغونې کمزوري خلک دي دین کې، دی ته ورکو مال او دته نه ورکو. ما ته چې یا رسول الله دا سړی مؤمن دی دته هم ورک. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل او مسلم، مؤمن دی که مسلم دی؟ نو دی وایي زه چپ شوم، بیا یې تقسیمول کول، بیا ورته ما وویل، بیا صبر نشم، ما ویل چې یا رسول الله دا سړی تاسو بیا پرېښو، دی هم مؤمن دی. د الله رسول ما ته بیا فرمایي مؤمنا او مسلما، مؤمن دی که مسلمان دی؟ ما بیا کشن کو. اسلام هغې ته وایي چې ظاهر کې هغه باندې د مسلمانۍ اثرات وي، مسکوي، روژه نیسي، مسلمانانو اجتماعاتو کې کینی. مؤمن هغه ته وایي چې ایمان یې دننه په زړه کې وي، تصدیق کوي، او د ایمان او د اسلام د دواړو یو بل سره تعلق دی. دوه درې ځله چې ما داسې وکړل زه غلی شوم، په آخر کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې زه کله هغه سړي ته نه ورکوم چې د هغه په ایمان باندې زما اعتماد وي، هغه سره دا لوی نعمت شته ایمان، هغه ته نه ورکوم. که چېرې هغه ته ور نه کړم نو هغه زما نه خفه کېږي نه، او هغه ته خدای ایمان نصیب کړی دی. او هغه کس ته چې د هغه ایمان متذبذب دی، شکی دی، نو زه هغه ته ورکم چې دی لغونې کلک مؤمن شي. او که هغه ته مې ور نه کړلی دویم کس ته، نو کیدی شي چې زما نه خفه شي، او د الله د پیغمبر نه په پیسو باندې خفه کېدل دا خو ډېر خطرناکه خبره ده. سړی کفر ته وباسي، نو هغه سړی چې تازه تازه ایمان راوړی دی هغه چې ته کافر نشي، او دا چې کوم زوړ مؤمن دی کلک دته نه ورکوم، ځکه چې دا خو اصل مسلمان دی. نو عرض مې دا کولو چې کله الله جل شانه کافر ته ډېر څه ورکي او مسلمان ته نه ورکوي، فقیر وي، دغه وخت کې د خولې نه غلطې خبرې مه راوباسئ، په زړه کې چرته هم غلط سوچ مه راولئ. بعضې مسلمانان که چېرې تا په دې حالت باندې صبر وکړو، الله جل شانه به تا ځان ته نږدې او په آخرت کې دی مزیدی. د فارسی یو شاعر وای ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست، کس را چرا و چو نرسد در قضای ما پروریم دشمن، میں دشمن کو پالتا ہوں، اس کی تربیت کرتا ہوں، اس کو رزق دیتا ہوں، اس کو صحت دیتا ہوں، اس کو عمر دیتا ہوں. مامے کو شیم دوست، اور میں اپنے دوست کو مرواتا ہوں. زه د دشمن پرورش کوم، هغه په عالم لکه د سنډا غونې غټي، کافر، مشرک، یهودي، پیرنګی، مالم ډېر، صحتم رو. او ما مې کو شیم دوست، او دوست شهید کوم په فلسطین کې. وګورئ څومره شهدا شو، مجاهدین، غازیان، مسلمانان، داسې چې د هغوی د ایمان حالت سړی وګوري سړی حیران پاتې شي. د زنانو بچی شهیدان شوي، لیکن ایمانی غیرت پکې داسې حد ته وي چې په هغه حالت کې وایي چې نه صرف ایمان.
ما پرورم دشمن ما مې کو شیم دوست. زه د دشمن تربیت کوم، هغه پالم، هغه ژوندی، او دوست چې کوم دی نو هغه وجنم. کسرا چیرا چو نہ رسد در قضائے ماں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ میرے فیصلے کے اندر اعتراض کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. یہ میری مرضی ہے. دا الله جل شانو په حکمتونو باندې خدای خپويږي، بنده نه پويږي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا وخت د فلسطین په مسلمانانو باندې تکلیف ته سختی ده. یو غي ته دعا کوي، بل چې سوس مرسي یو سړی دی هغه سرکاري عہده باندې دی، دا هغه چا غټ سړی ته رسایي کیږي چې دا حکمرانان مسلمانان لغونه د غیرت مظاهره وکي او د هغه مسلمانانو په باره کې یو ډله شي د کافرو یهودو ته. بل دا چې تا هغې ته مالی نقصان دا رسولی شي چې د هغې دا څیزونه استعمالی نه. زه ګورم اکثر د دې یهودیانو د دې کافرو زمونږ په ملک چې کوم څیزونه استعمالیږي ټول غیر ضروري څیزونه. ما پرون مرګرو سره خبره کوله، پخوا چې مونږ لامبل نو بغیر صابون به کور کې نو مور به راته وی چې نه دا صابون یو چکی ده، دا د کپړو دپاره ده. دغسې بغیر صابون او ملامل د نشوالي د وجه نه، د ګرانۍ د وجه نه چې خرچه کېږي. او چې لامبل به مو نو په پنځانې باندې یو چکی وه، توره چکی وه کلکه، بیا مو په هغې لامبل. نو هغه چکی د سر دپاره هم وه، د ویښتو دپاره، د مخ دپاره، ټول بدن دپاره. اوس دې شیطانانو مختلف قسم صابون نه ایریستی. دا هینډ واش صابون دی، او دا باډي واش صابون دی، او دا فیس واش صابون دی، او دا چې کوم دی نو د ویښتو شیمپو دی، هیر شیمپو، دا دی. هغه یو بدن دپاره چې تا د زیتون تیل استعمالولی شول، ته صابون د کور استعمالولی شي د خپل وطن، تا باندې هغه 15 څیزونه خرڅوي. او داغه مقصد دا دی چې تا نه سرمایه راټوله. ولې د هغه وینا چې دا د مخ دپاره دی، دا د بدن نه دپاره نه دی. دا بعضې مسلمانان دینداره ګیره بیم وي، دته چې هغه دغه واله صابون باندې باډي واش باندې مخ ووینځي نو دی خاندي. د یهودو د خبرې نه دومره متاثر دی، دومره چې دی وایي چې د هغه خبره د کاڼي کرخه ده، حالانکې د هغه په خبره کسی دی، هغه خو کافر دی، هغه خو تا نه الو جوړ کړی دی او تا باندې خپل مصنوعات خرڅول غواړي. بیا د هغې مشروبات د هغې نه بغیر ستا ګزاره نه کېږي. پیپسي، 7 اپ، کوکا کولا، د هغې نه بغیر ته نه پایږي. او هغې نقصان مونږ ته سره کو چې هغه زهر زمونږ بچي سکي د بچپن نه، کومو کورونو کوم خلکو سره چې پیسه ده او د هغې ماشومان د بچپن نه دا سکي، نو هغه د معدې په بیمارۍ کې مبتلا دي. هغه د غنمو روټۍ نشي ازمولی، هغه کورنۍ چرګ نشي ازمولی. هغه تپوس وکړي د فارمۍ چرګ کې ده نو هغه خوري، کورنۍ چرګ نشي ازمولی. ولې؟ د هغه معده کمزوري شو. نو زما عزتمندو دا فایده تاسو د فلسطین رونو ته چې هغې باندې نن سبا سختي د هغه رسولی چې د دې څیزونو مصنوعاتو بایکاټ وکړي په نرتوب باندې. ته دا څیزونه دوکاندار یې نو راړی ما، ستا د هول سیل کاروبار دی، بل شی د هغې په ځای کې راړه، د مسلمان ملکونو راړه، د خپل ملکونو مصنوعاتو ته ترجیح ورکو. او د خپل مل مصنوعات کې زه هغه شاته ویم چې څوک دا فیکټرۍ دي د چا جوړول کوي، معیاري شی جوړوي، معیاري شی جوړوي چې خلک د بل چا اسیس ته نه ځي او هغه هرڅوي. نو زما عرض دا و چې د مسلمانانو په خپله کې اتحاد او اتفاق، او اتحاد او اتفاق تقاضا ده چې دغه وخت کوم مسلمانانو باندې کافر ظلمونه کوي لګیا دی، د هغه مسلمانانو سره ته ودرېږي، هغې ته ډاډ ورکې، هغې ته تسلي ورکې، هغې یوازې پرې نه دی. الله جل شانه دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا